ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی لا تکونو مکیږئ تاسو کالذین په شانته دغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی وقالو او ویلي وو لاخوانهم په باره د ورونو خپلو کې یعنې هغه نسبي ورونه د دی اسلامي نه اذا ضربو کله چې سفر کولو هغو فی الارض په ځمکه کې او کانو یا به وو هغی غزا غازیان جهاد کوونکي لو کانو څه به ویل لو کانو که چېرته وی دی عندنا زمونږ سه ما ماتونو دی به نه وی مړه و ما قتلو او دی به نه وی وجلی شوي لیجعل الله د دې لپاره چې جوړ کړي الله تعالی ذلک دا خبره حسرتا سبب د افسوس فی قلوبهم په زړونو د دی کې والله او الله تعالی یحیي راژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي والله او الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ تاسو بصیرون لیدونکی ذات دی ولئن قتلتم او که چېرته تاسو وجلی شئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې او متم یا مړه شئ تاسو لمغفرة نو خامخا بخښنه من الله د طرفه د الله تعالی نه ورحمت او مهرباني خیر ډېره غوره ده مما د هغه څه نه یجمعون چې دا خلک یې راجمع کوي ولئن متم او که چېرته مړه شوئ تاسو او قتلتم یا ووجلی شوئ تاسو لا الی الله نو خامخا په طرف د الله تعالی باندې تحشرون ورجمع به کړی شئ تاسو فبما رحمت من الله پس په سبب د مهربانۍ د الله تعالی لنت لهم ته نرم شو د دوی دپاره ولو کنت او که چېرته وی پیغمبره ته فظا بد زبانه پوچ ژبې غلیظ القلب سخت زړه لانفضوا نو خامخا دوی به خواره شوي وي من حولکه ستا د ګیر چاپېره نه فاعف عنهم پس معافي وکړه دوی ته واستغفر لهم او بخښنه وغواړه د دوی دپاره وشاورهم او مشوره وکړه د دوی سره فی الامر په کار کې فاذا عزمته پس کله چې قصد وکړې ته مضبوطه اراده وکړې ته فتوکل پس ځان سپاره علی الله په الله تعالی باندې ان الله یقینا الله تعالی یحب المتوکلین مینه کوي د هغه چا سره چې څوک ځان سپارونکي دي په الله تعالی باندې ان الله یحب المتوکلین یقینا الله تعالی مینه کوي د هغه چا سره المتوکلین چې ځان سپارونکي دي په الله تعالی باندې ینصرکم الله که چېرته مدد وکړي ستاسو الله تعالی فلا غالب لکم پس نشته دی څوک زورور په تاسو باندې وان یخذلکم او که چېرته پرېږدي تاسو لره بې مدده پرېږدي تاسو فمن ذا الذي پس څوک دی هغه کس ینصرکم چې مدد به وکړي ستاسو من بعده وروستو د پرېښودلو د الله تعالی نه وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پس ځان دې وسپاري ایمان راوړونکي وما کان لنبی او ندی مناسب د هیڅ یو پیغمبر دپاره ان یغل دا چې خیانت وکړي ومن یغلل او هغه څوک چې خیانت یې وکړو یأتي نو رابوړي بما هغه څه غله چې خیانت یې کړی دی په هغې سره یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ثم توفا بیا به پوره ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه څه چې کړي دي وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم ونه کړی شي افمن آیا پس هغه څوک اتبع چې ورپسې شو رضوان الله پر رضامندیا د الله تعالی پسې کمن کیدی شي دا په شانته دغه چا باع چې راګیر شو بسخط من الله یا باع چې اخته شو بسخط من الله په غصه د الله تعالی کې ومأواه او زید هغه جهنم دی وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی دا دواړه نه دي برابر هم درجات دا خلق د درجو والدي د مختلفو درجو والدي عند الله په نزد الله تعالی باندې والله او الله تعالی بصیر او لیدونکی دی بما غسل را یعملون چې دی کوي لقد من الله خامخا په تحقیق سره احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث کله چې راولېږو فیهم په هغو کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د جنس د دی نه یتلو چې لولي علیهم په دیو باندې آیاتونه د الله تعالی ویزکیهم او پاکوي دی لره د بدو اخلاقونه د ګناهونو نه ویعلمهم الکتاب او ښودنه کوي دی ته د کتاب والحکمت او د پوی د دین او د سنت د کتاب په مقابله کې چې حکمت راشي نو اکثر د دې معنی چې کوم دی د سنتي از شاه انور شاه کشمیری صاحب وان كانوا من قبل او یقینا ودی مخکې د دینه لفی ضلال مبین په گمراه خامخا په گمراهی ښکاره کې اولما اصابتکم آیا هر کله چې ورسیدو تاسو ته مصیبت یو مصیبت قد اصبتم په داسې حال کې چې رسولی تاسو مثلیها ډبل داغې قلتم نو ویل تاسو ان هذا د کم طرف نه دی دا
قل اوه پیغمبره هو من عند انفسکم دا ستاسو دا د طرفه د نفسونو ستاسو نه دی. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی. وما اصابکم او هغه چې ورسېدل تاسو ته یوم التقى الجمعان په ورځ باندې چې مخامخ شولې دوه ډلې فباذن الله پس دا په حکم د الله تعالی باندې وو. وليعلم المؤمنین او د دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی مؤمنان. وليعلم الذين او د دې لپاره چې ښکاره کړي هغه کسان نافقو چې منافقت کړي دي. وقیل لهم او ویل شوي دوی ته تعالوا راشئ تاسو قاتلوا وجنګېږئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې او ادفعوا یا دفاع وکئ. قالوا نو ویل دی لو نعلمو که چېرته پوهېدلی موږ قتالا په جنګ باندې لاتبعناکم نو خامخا موږ به تابعداري کړې وې ستاسو. هم للکفر دی کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقربو ډېر نږدې وو منهم په نسبت د دی للایمان ایمان ته. یقولون ویل دی بافواههم په خولو خپلو باندې یقولون وای دی بافواههم په خولو خپلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته دی په زړونو د دی کې. والله الله تعالی اعلم ډېر ښه پوهېدی بما په هغه څه باندې یکتمون چې دی پټوي. الذین هغه کسان قالو چې ویلي لاخوانهم خپلو ورونو ته وقعدو او ناستو خپله لو اطاعونا که چېرته دوی تابعداري کړې وې زمونږه ما قتلو نو دی به نه وی وژلی شوي. قل ووایه پیغمبره فدرؤ پس لرې کوي تاسو پس دفع کوي تاسو عن انفسکم د خپلو ځانونو نه الموت مرګ لره ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ. ولا تحسبن الذین او هیڅ چرې ګمان مه کوه پیغمبره ته په هغه کسانو باندې قتلو چې هغوی وژلی شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې امواتون چې امواته چې دی عبس مړي دي یا امواته د عبسو مړو بل احیاء د عبسو مړو ګمان پې مه کوه بل احیاء بلکې دی ژوندي دي عند ربهم په نزد د رب د دی یرزقون رزق ورکړی کېږي هغو ته فرحین خوشحالي کوونکي دي بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي هغو ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه. ویستبشرون او دی خوشحالي کوي بالذین په هغه کسانو لم یلحقو چې لا نه دي یو ځای شوي بهم د دی سره من خلفهم وروستو د دی نه الله خوف دا چې نه به یې علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن کېږي. یستبشرون خوشحالیږي دی بنعمت من الله په نعمت د الله تعالی باندې وفضل او په فضل د الله تعالی باندې. وان الله او په دې خبره باندې چې یقینا الله تعالی لا یضیع نه ضایع کوي الذین هغه کسان استجابو چې قبولتیا یې وکړله لله د الله تعالی دپاره والرسول او د پیغمبر دپاره من بعد ما اصابه وروستو د دې نه چې ورسېدل اصابهم القرح چې ورسېدل دی ته زخمونه للذین دپاره دغه کسانو احسنو چې نیکي کړې ده منهم د دیونه واتقوا یریدلي دي د الله تعالی نه اجر عظیم بدله ده لویه اجر دی لوی. الذین هغه کسان قاله چې ویلي لهم هغو ته الناس خلکو ان الناس یقینا خلق یعنی کافر قد جمعوا لکم خامخا را جمع شوي دي ستاسو دپاره یعنی ستاسو په خلاف. فاخشوهم پس ویریږئ تاسو د هغو نه فزادهم پس زیات کړ دی لره دې خبرې ایمانا ایمان وقالو ویل دی حسبنا الله کافي دی زموږ دپاره الله تعالی و نعم الوکیل او څه ښایسته ذمهوار دی څه ښایسته کارساز دی دغه الله تعالی. فانقلبو پس واپس شول دی بنعمت من الله په نعمت د الله تعالی سره وفضل او په فضل سره لم یمسسهم نو رسېدلی دی ته سون څه تکلیف واتبعو او دی تابعداري وکړه رضوان الله د رضامندتیا د الله تعالی والله او الله تعالی ذو فضل عظیم د لوی فضل والا دی. انما ذلکم الشیطان یقینا دغه شیطانو یخوفو چې یېرولې اولیاءه یخوفو چې یېرولې تاسو د خپلو دوستانو نه یخوفکم اولیاءه چې یېرولې تاسو د خپلو دوستانو نه. فلا تخافوهم پس تاسو مه یېرېږئ د هغو نه وخافوني او ویریږئ زما نه ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنانې وئ. ولا یحزنک الذین او غمجن دې نه کړي پیغمبره تا لره هغه کسان یسارعون فی الکفر چې جلدي کوي هغوی په کار د کفر کې انهم یقینا دی لن یضر الله هیڅ چارې ضرر نشي ورکولی الله تعالی ته شیئا څه شی. یرید الله غواړي الله تعالی الله یجعل لهم دا چې جوړه نه کړي د دوی دپاره حظا څه حصه فی الاخرت په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره عذاب دی لوی. ان الذین اشتروا الکفر یقینا هغه کسان
چې وای خستو کفر بالایمان په بدله د ایمان کې لن یضر الله هیڅ چره دی ضرر نشي ورکولی الله تعالی ته شیئا څه شی هیڅ ضرر نشي ورکولی ولهم عذاب علیم او د دیو د پاره به عذاب دردناک ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دي نه کوي او هیڅ چره دی ګمان نه کوي کسان خیال دي نه کوي کسان کفرو چې کفر یې کړی دی انما نملی لهم چې یقینا مهلت ورکول زمونږه لهم دیو ته خیر ډېر غوره دی لانفسهم د پاره د نفسونو د دی انما نملی لهم یقینا مهلت ورکو مونږ دیو ته لیزدادو د دې لپاره چې زیات شي اسمن په ګناه کې ولهم د دیو د پاره عذاب مهین عذاب ډېر رسوا کوونکې ما کان الله نه دی الله تعالی لیذر المؤمنین دا چې پریدي مؤمنانو لره علامه په حال باندې انتم علیه چې تاسو یې وي پاغه باندې حتی تر دې پورې یمیز الخبیثه چې جدا کی پلیت من الطیب د پاک نه وما کان الله نه دی الله تعالی لیطلعکم دا چې خبر کی تاسو علی الغیب په غیب باندې ولکن الله لیکن الله تعالی یجتبی غرقی من رسوله د خپل پیغمبرانو نه من هغه څوک یشاو چې وغاړي فآمنو پس ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې او رسوله او پیغمبرانو د الله تعالی باندې و ان تؤمنو او که چېرته تاسو ایمان راوړی وتتقوا او ځان بچ کئ فلکم اجر عظیم ځان بچ کئ د ګناهونو نه پس تاسو د پاره به اجر عظیم اجر لوی ولا يحسبن الذين او هیڅ چره دی خیال نه کوي هغه کسان یبخلون چې بخل کوي بما پاغه سبانی آتاهم الله چې ورکړي دی هغه الله تعالی من فضله د خپل فضل نه هو خیر لهم ګمان دی نه کوي چې دا بخل کول هو دا بخل کول خیر لهم وردی د دیو د پاره بل هو بلکې دا بخل شر لهم دا شر دی دا بد دی د دیو د پاره شر دی د لپاره یعنی بد دی د لپاره سيطوقون زرد چې په غاړه کې بواچول شي دیو ته ما هغه څه بخلو به چې دیو بخل کړي پاغه سره یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې یعنی هغه مال ولله او خاص د الله تعالی لپاره میراث السماوات میراث د اسمانونو دی ول ارض او د زمکې دی والله او الله تعالی بما پاس باندې تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار دی لقد سمع الله خامخا په تحقیق سره واوریدل الله تعالی قول الذين ویناده کسانو قالو چې ویلیو ان الله فقير یقینا الله تعالی غریب دی ونحن اغنیا او منګه مالدار یو سنكتبو زرد چې وبلیکو منګه ما هغه سقالو چې دی ویلیو وقتلهم الانبیاء او وجلد دیو پیغمبرانو لرا بغیر حق بيد سجرما ونقول او بو منګه ذوقوا وڅکې تاسو عذاب الحریق عذاب د سوزون کی ذالک دا بما قدمت په سبب دا غسدي چې مخکې کړیو ایدیکم لاسونو تاسو وان الله یقینا الله تعالی لیس ند بظلام هیڅ ظلم کوونکی للعبید په هیڅ یو بنده باندې الذين هغه کسان قالو چې ویلو ان الله یقینا الله تعالی عهد الینا حکم کړی دی مونږ ته الله نؤمنا دا چې مونږ به تصدیق نه کول رسولین د هیڅ یو پیغمبر حتی تر دې پورې یاتیانا چې راوړي مونږ ته به قربانین داسې قرباني تاکله النار چې خوري هغې لره اور قل وایه پیغمبره قد جاءکم خامخا راغلي تاسو ته رسول ډېر پیغمبران من قبلی مخکې زمانه بالبینات په واضح معجزو سره وبالذي او په هغې معجزې سره قلتم چې تاسو ویله فلم قتلتموهم پس ولې تاسو وجل هغې لره ان کنتم که چېرته وئ تاسو صادقین رښتینې فإن کذبوک پس که چېرته دیو د دروغو نسبت وکړو تا ته نو ته مه خفه کېږه ولې ځکه فقد کذبه پس خامخا د دروغو نسبت کړی شوی او رسول من قبلکه ډېرو لویو پیغمبرانو ته من قبلکه مخکې ستانه جاو چې هغې راوړی وي بالبینات واضحه معجزې والزبور او صحیفې والکتاب المنیر او کتابونه روښانه کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت څکونکی د مرګ دی و انما توفون او یقینا پوره به درکړی شي تاسو ته اجورکم بدلې ستاسو یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې فمن زحزحه پس هغه څوک چې بچ کړی شو عن النار د اور نه او ادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز پس خامخا دا شو کامیاب
وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر څکه د دوکې ده. لتبلون خامخا امتحان به واخیستلی شي ستاسو نه فی اموالکم په مالونو ستاسو کې و انفسکم او په نفسونو ستاسو کې ولتسمعن او خامخا ضرور به ضرور به اورئ تاسو من الذین اوتوا الکتاب دغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه ومن الذین او خامخا اورئ به تاسو دغه کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی اذن کثیرا ردې بدې ډېرې وان تصبروا او که چېرته تاسو صبر وکئ وتتقوا او ځان بچ کئ د سستۍ نه یا د ګناه نه فان ذلک پس یقینا دا من عزم الامور د پخو کارونو نه دي د مضبوطو کارونو نه دي. واذ اخذ الله او یاد که هغه وخت کله چې واخیستله الله تعالی میثاق الذین مضبوطه وعده د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی ورته کتاب وعده څه وه دا وه لتبیننه چې خامخا ضرور به ضرور به بیانوئ تاسو دا کتاب للناس خلکو ته ولا تکتمونه او نه به پټوئ تاسو دې لره فنبذوه پس وغورځولو دوی دغه کتاب وراء ظهورهم اخوا د شاګانو د دی نه وروستو د شاګانو د دی نه واشترو او واخیستو به په هغې باندې ثمنا قلیله پیسې لږې قیمت لږ فبئس ما یشترون پس ډېر بد دی هغه څه چې دی غوره کوي دی اخلي. لا تحسبن الذین ګمان مه کوه هېڅ چېرې ګمان مه کوه ته په هغه کسانو باندې یفرحونه چې هغوی خوشحالي کوي بما په هغه څه باندې اتو چې کړي دي اتو چې راغلي دي وته ویحبونه او مینه کوي ان د دې خبرې سیحمدو چې د دوی تعریف وکړی شي بما په هغه څه سره لم یفعلو چې دوی نه دي کړي فلا تحسبنهم پس ته هېڅ چېرې ګمان مه کوه په دیو باندې بمفازة د خلاصېدلو من العذاب د عذاب نه ولهم او د دیو دپاره عذاب علیم عذاب دی دردناک. ولله او خاص د الله تعالی دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو ده والارض او د ځمکې ده والله او الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت والا دی. خلق السماوات یقینا په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او د ځمکه کې واختلاف اللیل او په بدلیدو را بدلیدو د شپې کې والنهار او د ورځې کې لآیات خامخا نښې د قدرت د الله تعالی دي خامخا نښې د قدرت د الله تعالی دي لأولی الالباب دپاره د عقل والو الذین هغه کسان یذکرون الله چې یادوي الله تعالی لره قیاما په ولاړه باندې وقعودا او په ناسته باندې وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو باندې طرفونو خپلو باندې ویتفکرون او سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات په پیدا کېدلو د اسمانونو کې والارض او د ځمکه کې او وایي دی ربنا رب زمونږه ما خلقت هذا تا نه دي پیدا کړي دا باطلا بفایدې سبحانکه پاکي د الله تعالی را فقنا پس بچ که مونږه عذاب النار د عذاب د اور نه ربنا رب زمونږه انک یقینا ته من هغه څوک تدخل النار چې تی داخل کې اور ته فقد اخزیته پس یقینا تا رسوا کړو هغه وما للظالمین او نشته دی دپاره ظالمانو من انصارین څوک امدادي څوک مددګاران. ربنا ای رب زمونږه اننا یقینا مونږه سمعنا واورېدو منادیا یو آواز کوونکی ینادي چې آواز یې کو للایمان ایمان ته ان آمنو دا چې ایمان راوړئ تاسو بربکم په رب خپل باندې فآمنا پس مونږ ایمان راوړو. ربنا ای رب زمونږه فاغفر لنا پس بخښنه وکړه مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وکفر عنا او لرې که زمونږه نه سیئاتنا ګناهونه زمونږه وتوفنا او وفات که مونږه مع الابرار سره د نیکانو. ربنا ای رب زمونږه وآتنا او راکه مونږ ته ما هغه څه وعدتنا چې تا یې وعده کړې ده زمونږ سره علی رسولکه په ژبه د پیغمبرانو خپلو ولا تخزنا او مه رسوا کوه مونږه یوم القیامت او په ورځ د قیامت انک یقینا ته لا تخلف المیعاد خلاف ورزي نه کوې د وعدې خپلې. فاستجاب لهم پس قبول والی وکړو لهم د دې خلکو دپاره ربهم رب د دی انی لا اضیع دا چې یقینا زه نه ضایع کومه عمل عامل منکم عمل دی او عمل کوونکي ستاسو نه من ذکرین که نارینی او انثی او که زنانی بعضکم ځینې ستاسو من بعضین د ځینو نورو نه دي فالذین پس هغه کسان
هاجروا چې هجرت کړي او اخرجوا ایستل شوي دي من دیارهم د کورونو خپلونه ووذوا او تکلیفونه ورکړل شوي دي هغو ته فی سبیل په لاره زما کې وقاتلوا او جنګ کړی دی هغو وقتلوا او وجل شوي دي هغوی لأکفرن عنهم خامخا ضرور بضرور به لرې کړم زه د هغو نه سیئاتهم ګناهونه د هغو ولأدخلنهم او خامخا داخل به کړم هغوی جنات داسې باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه ثوابا من عند الله بدله به ورکړی شي دیو ته بدله د طرفه د الله تعالی نه والله الله تعالی عنده د ده سره حسن الثواب ښایسته بدله ده د آخرت لا یغرنک په هیڅ چرې دی په دوکه کې وانه چې تا لره تقلب الذین ګرځېدل را ګرځېدل د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی فی البلاد ګرځېدل د هغو فی البلاد په ښارونو کې متاع دا خو څکه ده قلیل لږه ثم مأواهم بیا ټکانه د هغو جهنم دی وبئس المهاد او ډېر بد ځای د ورتلو دی یا وبئس المهاد او ډېره بده تلۍ ده د جهنم لكن الذين لیکن هغه کسان اتقوا ربهم چې ریږي د رب خپلنه لهم د هغو دپاره جنات باغونه دي تجري چې بهیږي به من جنات باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې دې په هغې کې نزلا میلمستیا ده من عند الله د طرفه د الله تعالی نه وما عند الله او هغه چې د الله تعالی سره دی خیرون ډېر غوره دی للابرار دپاره د نیکانو وان من اهل الكتاب او یقینا ځینې د کتاب ولو نه لمن خامخا هغه دي یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې وما او په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي دي الیکم تاسو ته وما او په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي دي الیهم دوی ته خاشعین لله عاجزي کوونکي د الله تعالی ته لا یشترون نه اخلي بآیات الله په آیتونو د الله تعالی باندې ثمنا قلیلا دنیا لګا پیسې لګي اولئک لهم اجرهم دغه کسان چې د دیو دپاره اجر د دی د عند ربهم په نزد رب د دی ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب جل حساب کوونکی دی زر حساب اخستونکی دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اصبروا صبر کوئ وصابروا او د صبر خبرې کوئ یو بل ته ورابطو او تیاری وکئ د جهاد واتقوا الله او ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ